نن چې دی مونږ دلته رالو د مومن میډیکل سنټر ته، دلته چې دی مونږ ته کمپلینټس وو د دوایانو په حوالې سره. دې دپاره مونږ چې دی کوم ریلیونټ چې ډرګ انسپیکټر دی عرفان صاحب ته مونږ ځان سره راوستو، عرفان بدیر صاحب، او مونږ تقریبا چې دی ډېر زیات 8 9 10 داسې دوکانونه هم چې مونږ هغه چیک کړل، او صرف یو دوکان پکې داسې و چې هغه سره لکه لایسنس هم موجود و، ورسره کسم موجود و، لکه د چا په نوم لایسنس و هغه اویلیبل و. باقي چې کوم دوکانونه موږ چیک کړل نو هغه کې ټول انډر میټریک یا میټریکولیټ کسان ناست وو، دا ټول دوايانې هغوی خرڅولې. د نه علاوه چې دی کوم هغه ډرګ چې هغه لکه نشه آور دي یا هغه کې مطلب دا دی چې خوب موب دی، نو هغه خپل یو طریقه کار یې هغې دپاره یو رجسټر مینټین کول غواړي چې د هغوی پته لګي د ډرګ چې کوم څومره آمد دی او څومره چې دی نکاسي وشوه. نو دې لپاره چې دی مونږ هغه چې کوم د پهلو چیک کړه نو تقریبا 99% شاپس داسې وو چې هغوی هېڅ قسمه څه انوینټري نه وه جوړه، هېڅ قسمه ریکارډ ورسره نه و. نو هغوی خلاف چې دی باقاعده ډرګ انسپیکټر صاحب چې دی ایکشن واخیسته او دوی ټولو له پرچې ورکړې، او دا به اوس انشاءالله چې دی سبا یا بل ورځ ته به دا ډرګ کورټ ته به د دې پروډکشن کېږي. مونږ چې وکتل که نه مومن کمپلیکس کې چې کوم دی یو کس سره NOC یا سرټیفیکیټ وغیره نه و، دا صرف یو پلازه ده. دې سره پوره پېښور که تاسو حساب ولګوئ بله ډېر دوکانداران دي، نو دې خلاف هم کاروایي کوئ که نه؟ جی دې کې داسې ده چې زموږ چې کوم ډپټي کمشنر صاحب دی ثناء الله صاحب، د هغوی خصوصي هدایات دي دې باره کې، او دې دپاره مونږ چې دا ایکشن واخیستو او دې کې مونږ رالو او مونږ دا یو سټارټ چې دی دغه پلازې نه وکړو. انشاءالله راتلونکې ورځو کې به تاسو ګورئ چې نور پلازز چې دي هغوی به هم ګورو. د نه علاوه چې کوم داسې عطایي ډاکټران دي د هغوی خلاف به هم کاروایي کوو، خو هغه دپاره بیا هیلث کیر کمیشن چې دی دغه نه کسان به موږ ځان سره ولرو. تاسو لږ خپل تعارف وکړئ. او دا یو پلازه ده ستاسو ډیوټي ده پېښور کې، نو دا څه وجه کېدی شي چې یاره داسې لسم پاس کسان ناست دي او میډیسن خرڅوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد عرفان وزیر دی او زه د ډرګ انسپیکټر پېښور دلته ډیوټي کوم. دا دلته چې کوم مونږ پلازه چیک کړله دی کې دوی سره لایسنسونه وي زیاتره سټورونو سره، او دوی سره چې کوم کوالیفاید پرسن وي، کوالیفاید پرسن هغه وي چې چا کیټګري A کړې وي یا کیټګري B فارمیسي کړې وي، هغه کوالیفاید پرسن وي. نو زیاتره سټورونو والا سره کوالیفاید پرسن موجود نه وي او مالکان پر پرووایډر په خپله موجود وي، هغه انکوالیفاید پرسن وي. او دې نه علاوه چې کوم نارکاټکس ادویات وي یا کنټرول ادویات وي هغه خریدو فروخت ریکارډ هم سره موجود نه و، او موږ ته وقتاً فوقتاً شکایتونه میلاویږي، پبلک کمپلینټ هم میلاویږي. دې نه علاوه موږ دلته پېښور کې 7 ډرګ انسپیکټر یو، او دا چې څومره میډیکل سنټر دی دا موږ ټایم ټو ټایم ریګولر وزټ کوو. دلته موږ کافي کیسونه هم جوړ کړي دي، FIR هم شوي دي، او دا نن هم داسې شکایتونه ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره موږ چیک کړو چې چا څه وایلیشن کوو نو هغې خلاف موږ قانوني کاروایي وکړله. او دې نه علاوه دلته پیشنټ ډېر لرې نه راځي، دلته لوکل هم راځي، او د میډیسن چې کوم دوی ورکوي هغه کوالټي چک کولو دپاره هغې نه موږ سمپل واخیستل، هغه به موږ ډرګ ټیسټینګ لیبارټري ته استوو، نو هغې معیار به پته ولګي چې آیا دا معیاري دي یا غیر معیاري دي. که چېرته هغه ټیک نه و غیر معیاري وي نو هغې خلاف به موږ خپل لیګل ایکشن. دا اپریشن به تاسو تر کومه پورې جاري ساتئ؟ دغلته ډبګري ګارډ فل ډک دی، بیا دې سره که تاسو ګورئ نوتیه کې یا داسې رمداس بازار یا کوهاټ روډ اسپتال له مخامخ الارش له مخامخ د دنیا جهان خلک ناست دي میټریک پاس. څه ویل غواړئ تاسو؟ او چې دا اپریشنونه خو موږ کنټینیوس وي، خو موږ والا بعض اپریشن چې چونکې دا نن موږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره اپریشن و نو میډیا موجود دی، نو دا به په میډیا راشي او هایلایټ به شي. موږ ریګولر اپریشن کوو، ډېر اپریشن یې موږ والا چونکې په میډیا باندې هایلایټ شوي نه دي، نو دې وجې نه داسې نه دي چې دا فرسټ ټایم دی. موږ ریګولر کوو، لګیا یو خپل ډپارټمنټ طرف نه هم کوو، او دلته اوس AC صاحب دی ډسټرکټ ایډمنسټریشن دوی سره به موږ ټایم ټو ټایم کوو. د دې خلاف به قانوني کاروایي څه کوئ تاسو؟ د دې خلاف چې کومه قانوني کاروایي وي نو هغه خو موږ سره ډرګ ایکټ دی، ډرګ ایکټ 1976 هغه یو فیډرل لا دی، او هغې لاندې یو سپیشل کوډ جوړ شوی دی، هغې ته ډرګ کوډ وایي، هغه دلته پېښور کې دی. نو دې خلاف چې موږ څه وایلیشن وي هغه ډرګ ایکټ 1976 باندې موږ چارج کوو، نو هغه چې کوم لیګل طریقه کار دی هغې طریقه کار باندې موږ ډاډ شو کیس جوړ شي، نو هغې کیس نه بعد هلته ډرګ کوډ کې هغه که دې کیس پورې دوايانې وي جعلي دوايانې وي نو هغې خلاف بیا
پروینشل کوالټي کنټرول بورډ موږ ته پرمیشن راکړي د هغې خلاف FIR کېږي FIA پولیس سره نو هغې ملزمان بیا جیلونو ته هم ځي او په کوم لیګل طریقه کار دی هغه پروسس پوره کوي. تاسو له پته ده جی. پېښور عوام ډېر زیات غریب دی داسې د KPK وزیرستان دره کوهاټ ډېر غریب عوام دی جی. او دی پیسې ورکوي او دی له چې کوم دی جینون شی نه میلاویږي وجه څه ده ستاسو ناکامي ده که څنګه نه جی دا خو بالکل غریب خو دې خلک او بل پوهېږم نه دا مونږ خو چې تاسو ته چې څنګه پهله عرض وکړه چې مونږ دلته ټیمونه دي بار ټایم ټو ټایم ریګولر مونږ چیکینګ کوو سمپلې اخلو بازارونو نه نو مونږ سره چې کوم ریکارډ دی داسې هېڅ خبره نشته دی چې زیاتر پراډکټ جینون دی یا ټیک نه دی مونږ سره چې کومه فیل ریشیو ده یا جعلي ادویات دی هغې پرسنټیج ډېر کم دی نو میجارټي ادویات چې کومه دی هغه بالکل ټیک دی او دې نه علاوه یو عام سړی داسې دوايي ته نشي ویلی چې یاره دا دوايي ټیک دی جعلي دی غیر معیاري دی یا څه سپر هغه ډرګ ټیسټینګ لیبارټري نه هلته معیار نه وي چک شوی نو عام سړی چونکې داسې نشي ویلی او موږ سره چې کوم ثبوت پرو ایویډنس موجود دي لکه زیاتر پرسنټیج دوايانې بالکل سټینډرډ فرق دي تاسو خو چې کوم دی لیبارټرۍ کې دا چیک کوي جی مونږ به څنګه چیک کوو مونږ له به څنګه پته لګي چې دا جینون ده لکه ډیسپرین شو یا داسې بل کوم ټیبلټ شو مونږ له څنګه پته لګي دا جینون دي که جینون نه دي او جی بالکل دا تاسو ډېر ښه کوېسچن وکړه عام عوام ته خو پته نه لګي چې دا جینون دی یا نه دی جینون نو عام عوامو دپاره مونږ دا عرض دی چې تاسو لایسنس فارمیسي چې کومه دی لایسنس فارمیسي نه دوايانې اخلئ هغه د هغې سره به ټولې دوايانې تاسو ته ټیک میلاویږي چې کوم لایسنس یافته فارمیسۍ دي نو تاسو داسې وړه وړه دوکانونه یا کلو ملکه خودې خودې دوکانونه هغې هېڅ پته نه لګي او دلته بازارونو کې څومره دي دا مونږ انډر چیک دي مونږ یې چک کوو نو انشاءالله داسې تاسو خو د کلو خبرو که دا خو پېښور ښار دی جی. کینټ کې حسابېږي دا ځای جی. دلته کې دا دی پوره پلازا میټرک پاس ناست دی او جی دلته چې دا پلازا کوم مونږ چک کړه دی کې بالکل لایسنس کنډیشن وایلیشن خو شته دی خو مونږ ته جعلي دوایي میلاو نه شوله ها مونږ سمپل یې واخیستلې هغه به مونږ لیبارټري ته استوو نو هغه معیار به پته لګي خو ظاهري طور پر رول وایلیشن وي لایسنس والا چې کوم رول وایلیشن وي هغه وي خو جعلي دوایي مونږ ته میلاو نه شوه دا اپریشن به عوامو دپاره جاري ساتئ که نه او جی دا خو چې څه پوره مونږ دلته ډیوټي وي او مونږ د دې لپاره ډیوټي باونډ یو مونږ ته ذمہداري دی دا خو به مونږ کنټینیو ساتو السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجل کہانی ګرانو کتونکو نن په پېښور ډبګري ګارډن کې AC کینټ او عرفان وزیر ډرګ انسپیکټر چې کوم دی دی مشترکه کاروایی وکړله په مومن میډیکل کمپلیکس کې په دې کې دننه چې څومره میډیسن دکانونه وو په دې کې چا سره هم لایسنس نه او میټرک پاس هلکان پکې موجود وو دا وه زموږ د نن ویډیو د نوي ویډیو څخه ستاسو خدمت کې بیا زیریږو موږ له اجازت راکوئ د لوی الله پامان